إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه الحمدلله نن د سوره یونس اخري رکو تلاوت شو او د دینه پړوان د رکو کې الله جل شانه د بنی اسرائیل باندې چې کوم انعامات کړو داغه ذکر یو کو او سره د رکو په نیمه حصہ کې د یونس علیه السلام واقع ته اشاره وکړه. اوس په نننی سبق کې الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې اے پیغمبره ته د خپل قوم ته د خپل خلکو ته وایا چې آیا تاسو زما د دین متعلق په شک کې زما دین متعلق په شک کې تاسو د متعلق قسم خبرې کوي او سوای نو قول اے پیغمبر تو وایا ان کنتم کچریه تاسو فی شک فشک من دینی زمان دین په حواله باندې تاسو په شک کې ک تاسو داوای چیرې کنند او کسبا دی خود دې پیغمبر با د خپل دین نړ تور شي او بس سبب هم سره شي. نو ته وای پیغمبره هم پښتو کې وایو لکه دا ټټو دی په سوري وتاړه دا به اسمان بزمکه لرا شي ازمکه به اسمان لړا شي خدا کار به نشي. نو زکه وتا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک چې د خلکو ته وای قول یا ایها الناس او خلکو مسلمانانه نه یاد کړه ها تمامي انسانیت یاد کړه که کافر دی که مسلمان دی که یهودی دی که عیسائی دی دا ټول یاد کړی دی چې اے خلکو ان کنتم کچریه تاسو فی شک فشک من دینی زما د دین په حواله باندې نو فلا اعبد الذین نو زه عبادت نکوم الذین دهغه بوتانو تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله بغیر د الله جل شانه چې تاسو
د کومو خدایانو عبادت کوي زه د هغې چا عبادت نه کوم. نو معنا دا چې د دې خبرې تصور نشي پیدا کېدی چې زه به د بوتانو عبادت وکړم. ځکه دی به رسول الله صلی الله علیه وسلم پس ګوره چې دی دا ټولې حربې استعمال کړې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. کله به دا لیونی دی، کله به دا مجنون دی، کله به د باندې پیریان دي، او کله به د بس منټلی ټیک نه دی، ډاکټر له رسول غواړي، منټل هسپتال ته بوتل غواړي، قسمه قسم خبرې به کولې. نو چې په دې ټولو خبرو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل میشن نه ونړېده، نو اخري کې راله ابو طالب له، او ابو طالب له د وبد په شکل کې راله او ورته وایي چې ابو طالبه ستا ډېر واده ټوله معاشره ته ګډوډه کړې ده. ګوره دوه ورونه دي، نو یو ورور یو طرف ته دی، بل ورور بل طرف ته دی. که پلاره زوی دی، زوی یو طرف ته دی، پلار یې بل طرف ته دی. که تره زامن دي، نو یو تره زامن بل طرف ته دي، بل تره زامن بل طرف ته دي. نو ټول خلک یې تقسیم کړي دي. نو دته ووایه چې موږ سره څه مفاهمت وکړه، څه ډیل لا سره وکړه، ډیل لا سره وکړه. اوس رسول الله صلی الله نه ابو طالب صاحب ورته وایي ښه نو زه څه وکړم؟ نو ته دا خبر دته وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. پیغمبر سلام راغوښته ورواره راشه دې خوا، ځکه ده خو څه ډېره زیاته مینه هم وکړه ابو طالب صاحب. ورواره راشه دې خوا، وایي ګور دا د قوم مشران دي، دا د لویې جرګې ممبران راغلي دي او په جرګه باندې راغلي دي، او وایي چې موږ سره ته ډیل وکړه، مفاهمت را سره وکړه، څه به موږ خبرې ومنو، خپلو خبرو نه به وړو، څه ته د خپلو خبرو نه وړه. ځکه نو څه معنا دا چې دی وایي چې بس ته زموږ د دې بوتانو بد رد مه وایه، بس موږ به ستا مخالفت نه کوو، موږ به تا ښه جومات ته هم پرېږدو، ستا ملګرو ته هم کش نه کوو، خو ته زموږ د بوتانو پسې بد رد مه وایه چې دا نشي کولی، دا نشي کولی. او حالانکه په دې رکو کې خدای پاک را روان دی، خدای پاک د هغې متعلق خبره کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې دی خو ماله د منصب لالچ راکوي، دی خو ماله د جایداد لالچ راکوي، دی خو ماله د نکاح لالچ راکوي چې وګرځه په دې مکه کې چې کومه ښځه خوښه یې هغه بدله وکړو، چې څومره مال او دولت دې په کار یې هغه بدله درکړو، څومره جایداد دې په کار یې دا بدله درکړو. نو دی خو دا یادوي، او د دې ټولې شیزونو نه غټ شیزونه چې دي هغه نور سپوږمۍ دي چې دا دنیا پې روښانه ده. نو که چېرته په یو لاس کې راله سپوږمۍ کېږي او په بل کې راله نور کېږي، نو بیا هم زه د خپلې خبرې نه وړم. نو ځکه خدای پاک وایي چې ورته وایي فلا اعبد زه به عبادت نه کوم الذین د هغه بوتانو تعبدون من دون الله چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه، زه به د داسې شیزونو عبادت ونه کوم. لیکن زه چې یم اعبد عبادت کوم الله د الله جل شانه الذي د هغه الله یتوفاکم. دا اوس سخته خبره ده، دا سخته خبره ده. لکه مونږ پښتو کې وایو چې دا خبره خو د ذهن نه وباسه، دا خبره خو د ذهن نه وباسه چې دی به زما د بوتانو عبادت وکړي، یا به مونږ چې ورته کوم ډیل او کوم مفاهمت وړاندې کړی دی او په دې مونږ سره متفق شي. نه، زه به د هغې ذات عبادت کوم کوم ذات چې به تاسو هغه هم پښتو کې وایي سرمن به درنه وباسي، یتوفاکم کوم ذات به چې تاسو وجني. نو دا سخته خبره ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای پاک وایي چې دې ته داسې سخته خبره وکړه، دې په نرمه خبره باندې پوهېږي نه. نو ځکه ولکن اعبد الله الذي، لیکن زه عبادت کوم الله د هغې الله الذي هغه الله یتوفاکم چې کوم خدای به او کوم ذات په تاسو مړه کوي. نو سرمن به مباسي بیا هم پرېږدي نه. نو وامرتو او حکم یې کړی دی ماته، او ماته دا حکم شوی دی ان اکونه چې شمه زه من المؤمنین د مؤمنانو، زه په شرک باندې څه کوم. وان او ماته دا حکم شوی دی اقیم وجهک چې نیغ کړه ودروه وجهک مخپل للدین دین ته، للدین دین ته خپل مخ برابر کا او نیغ کا، حنیفا خالص او مخلص، چې په دې کې به ته خپل رسم او رواج نه مکس کې، خپل رسم او رواج به د دین سره نه مکس کې. ځکه ګوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په حیثیت د پیغمبر د مکې والے ته ځان وښود چې یاره زه پیغمبر یم په ما باندې ایمان راوړی او ورو ورو دا دین خورېده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل چاپېرچل د ټولو رسمونو رواجونو مطالعه وکړه، او دا ټول رسمونو رواجونه په دریو کلاسونو باندې تقسیم کړه. یو هغه رسم او رواج و چې هغه بس بالکل ټیک ټاک و، هغې کډو څه پکار، هغه نه دین خلاف و،
ځکه چې کوم رسم او رواج د دین مخالف وګرځید بس هغه رسم او رواج به بیا پرېږدي هغې ته به خیر باد وي ځکه چې هلته کې به بیا دین پاتې کېږي هلته به بیا دین پاتې کېږي د رسم او رواج په ضد کې نو یو هغه رسم او رواج چې هغه بالکل ټیک ټاک لکه اوس مهمان نوازي دا د هر علاقې خپل خپل رسم او رواجي یا دغه شان نور ډېرې خبرې نو بس داسې قسمه خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ځای باندې پرېښودې بس دا خو د هر علاقې خپل رسم او رواجي څوک څنګه میلمه ته چای وبوږدي څوک څنګه ږدي څوک څنګه ږدي څوک څنګه ږدي نو او دویم رسم او رواج هغه و چې هغه څه خو او څه خراب څه خو او څه خراب لکه اوس واده د هر علاقې خلک کوي خو د هر علاقې خلک چې واده کوي نو د خپل رسم او رواج مطابق یې کوي نو واده خو ټول رسم او رواج نو اوس په واده کې داسې رسمونه او رواجونه چې هغه د دین مخالفي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مستقل ختم کړ لکه اوس ګوره په عربو کې دا کارو عربو کې چې د یوې زنانه خاوند به مړ شو نو د هغې خپل څه اختیار نو چې هغې په خپل اختیار باندې چا سره نکاح کړی نه بس د هغې خاوند ورور یا تره یا داسې د هغه د خاندان بل مشر بس را به هغې څادر به یې وروړه د هغې په سر به یې کېښود د دې معنا به دا وه چې بس دا رده شوه نو یا به ورسره خپله نکاح وکړه او که خپله به یې نکاح نه کوله بل چا به ورته خطبه راولېږله د نکاح استازی به یې راولېږه نو ده به ورته وي بس ټیک ته که نه خو هسې هم د ورکولو شیز دی خو یې دونه دونه ډالرې به وغورځوې دومره دومره نغدې به وغورځوې نو بس دا به تاله په نکاح درکړه دغه شان او هغه زنانه به چې ودوله هغه د مړ شوي سړي هغه ښځه به چې ودوله نو هغې ته به وي تا پسې لالا څونه ځمکه لیکلې هغه ټوله د میداني که ما پسې ګوته ولګه یا لالا چې را پسې کومه بنګله لیکلې نو هغه بنګله ما پسې ولیکه نو دا طریقې کارو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ټول سیستم یې ختم کړ چې په نکاح کې به داسې رسم او رواج چې هغه د دین مخالف وي دا شیزونه یې ختم کړو نو حنیفا خالص مخلص چې په هغې کې به خپلو رسم او رواج نه خلط کې او یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جئت الیکم بالملة الحنیفیه جئت الیکم بالملة الحنیفیه السمحه السهله البیضاء چې زه تاسو ته په داسې دین راغلم په داسې ملت نو چې کوم ځای کې د ملت راشي نو د هغې نه به مراد ملت ابراهیمي ملت ابراهیمي چې دا ملت ابراهیمي دا داسې دین دی حنیفا حنیفیه چې دا د شرک نه پاک دی په دې کې هیڅ قسمه بدعت او شرک نشته او السمحه چې دا دین چې دی دی په هر ځای کې به ستا رهنمایي کوي تا ته به هدایت درکوي السهله دا دین دا ملت ابراهیمي چې دی دا السهله دا ټول نه اسان ترین دین دی بس کوم ځای کې چې تا ته کې پکې څه مشکل راشي نو ګوره که اوس یو سړی په دین کې دا مشکل راغی یو سړی دی دی معذوره دی مونځ نشي کولی دی بس وایي چې زه مونځ نه کوم نه هلکه چې په ولاړه نشي کولی په ناسته کوه چې په ناسته نشي کولی په اشاره کوه په کرسۍ کې کوه په کټ کې کوه نو بس دا ګوره السهله دا دین اسان دین دی البیضا دا روښانه دی دا روښانه دین دی دی چې ته په 8000 دینونو کې میاشت کې کېږي دی او پکې ښکاره ښکاري دی او پکې پېژندي چې دا دین اسلام دی نو ځکه خدای پاک وایي وان اقم وجهک وان او ما تر دې خبرې حکم شوی دی اقم چې نیخ کته ودروته وجهک مخفل للدین دین ته حنیفا خالص مخلص بس په دې کې به نور شیزونه نه ګډوډئ ولا تکونن او مکې ګته من المشرکین د مشرکانو ولا تدعو او ته आवाज مکوه فما فوق الاسباب کې فما فوق الاسباب او سيزونه کې ته आवाज مکوه چا من دون الله بغیر د الله نه معنا دا چې پتا باندې مصیبت راشي نو دا باندې چې دی ولسمه ځوان را مدد شي او کاکا سه را مدد شي نو خدای پاک ځکه ولا تدعو او تاسو او आवाज مکوه من دون الله بغیر د الله نه ما داسې سنت الله ينفعك چې هغه تعالی نفع نشي در کوله ولا يضرك او تعالی ضرر نشي در رسوله
نو که ته ناست دی دا دی ناست دی او ته وایې چې کاکا صاحب را مدد شي د 11 ځوانه را مدد شي مس بابا را مدد شي نعوذ بالله من ذلک نو د هغې ستا مدد له راتلی شي نشي راتلی نو ځکه خدای پاک وایي چې ما سوا د الله نه چې تاسو کوم شریکان په دنیا کې جوړ کړي داسې خلکو نه به امداد نه غواړئ که امداد غواړئ نه د یو الله نه به غواړئ ځکه ولې به ترې غواړئ ما لا ینفعو که دا ته چې د چا نه امداد غواړئ دا تا له څه نفع نشي در کولی که نفع در کوي خدای پاک به در کوي ولا یضرک او دا ته چې د چا نه د چا عبادت کې او چاته اوازونه کې کاکا صاحب ته اوازونه کې نه کاکا صاحب خلکه په قبر کې پروت دی او ته په لړ چې د پاسه په تور چیلې لاله نو ځکه وایي چې دغه کاکا صاحب دغه بابا او دغه شریکان چې تاسو د خدای پاک په مقابله کې ودرولي لا یضرک دا تا تکلیف او ضرر نشي در رسولی بیا ورته ولې اوازونه کوي بیا ورته ولې اوازونه کوي نو ځکه خدای پاک وایي چې داسې خلکو ته اوازونه مه کوه فان فعلت او که چېرته تا داسې کار وکړو د خدای نه ما سوا د بل چاته آواز وکړو په ما فوق الاسباب دنیا کې نو فانک په تحقیق سره ته اذن په دغه وخت کې من الظالمین د ظالمانو نه بی معنا دا چې د دغه هغه نقصان چې دی تا ځان له پخپله وکړو نقصان تا ځان له پخپله وکړو وان یمسسکا او که چرې مسه کړي تا الله جل شانه بدر پس تکلیف باندې نو فلا کاشف له نشته لري کون کې له دغه تکلیف لاره الا کشته دی هو دغه یو الله دی ستانه تکلیف څوک لرګولی شي او د شپې خو ټیک ټاک ملاسته چې سار را پاسې کله د پملا درد دی کله د پسر درد دی کله د پسر درد دی دا څوک راولي او خو بیمار ملاستی او چې سار را پاسې ټیک ټاک دا څوک کوي او خزوان جانی رفتار باندې بوډاوالی راشي دا څوک راولي او په دغه بوډاوالي کې چې تعالی خدای پاک طاقت درکړي جمعات ته راولي دا څوک درکړي تعالی دا طاقت نو ځکه خدای پاک وایي یمسسک الله کو ورسوي الله جل شانه تا ته به ضرر تکلیف نه فلا کاشف له دغه تکلیف لرکول ولا څوک نشته الا کشتنه هو دغه یو الله دی بس دغه الله جل شانه تکلیف راوستو ولم دی او تکلیف بوتلو ولا وان یردک او کچرتا اراده وکړي تا ته به خیر پس خیر باندې کو خدای پاک وایي چې تعالی س دولت در کول غواړم اولاد در کول غواړم صحت در کول غواړم جیداد در کول غواړم س منصب او مرتبه در کول غواړم نو فلا راد لفضله نشته هیڅوک باندې کون کې لفضله د الله جل شانه فضل الله نو یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دا ټول دنیا را جمع شي دا ټول دنیا را جمع شي او خدای پاک چاله عزت ورکړي نو دا ټول دنیا را جمع شي هغه سړی به عزت کولی نشي او چې څو خدای پاک څو به عزت کړي که دا ټول دنیا را جمع شي هغه سړی به عزت من کولی نشي نو ځکه خدای پاک وایي فلا راد لفضله چې خدای پاک یو پیر عزت درک او خپل مهرباني در باندې وکړه نو دغه مهرباني څوک منی کولی نشي یصیب به رسول کوي الله جل شانه په خیر خپل سره من هغه چاته یشاو چې وغواړي من عباده د خپل بندګانو نو او یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من یرید الله به خیر یفقهه فی الدین خدای پاک وایي چې چاله د خیر اراده وکم دله په دین کې پوهه ورکم دې ترجمه تر اولم کې نو مخه نه ترجمه ته ناس تر دین پوهه ده کنه ده بس مونږ ته خدای پاک د خیر اراده کړي دا خدای پاک ځکه جمعات کې کېنولي کني ډیر خلک اوس پټه پوه ناشتي بیٹکو کې بناستی په نورو لهویات او لغویات باندې باختې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته د خیر اراده وکم راو نه خپل دین ته کینم زما د دین بس دقیقه نو ځکه یصیب به من یشاء رسول کې وی الله جل شانو خیر خپل من هغه چاته یشاء چې وغواړي من عباده د خپل بندگانو نه او هو دغه الله جل شانه چې دی الغفور بخون کې دی الرحیم او مهربان دی په خپل بندگانو باندې قل یا ایها الناس قل اے پیغمبره تو چې یا ایها الناس او انسانانو قد په تحقیق سره جاءکم راغلی تاسو ته الحق حق من ربکم در جانب در رب دستاسونا
د جانبه د رب د تاسو نه چې پیغمبره دې ته ووایه په واضح الفاظو ته ووایه چې تاسو ته من جانب الله کوم واضح حقیقت راغلی هغه دا قرآن دی او زه ورسره پیغمبر یم. دا خبره د خلکو ته ووایه. او فمن اهتدى نو پس هغه څوک فمن هغه څوک اهتدى چې هدایت یې واغستو فانما پس خبره دا ده بله نه ده یهتدي د هدایت یهتدي هدایت اهلی لنفسه د خپل فایدې لپاره. نو خدای پاک کوئی کو څوک په سمه لار را روان دی دا په سمه لار راتلی د خپل فایدې لپاره په دې کې د بل چا څه فایده نشته زما پکې څه فایده نشته ها زما په شان زما پکې هم فایده نشته. ځکه یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دا ټول انسانان داسې مسلمانان شي لکه ابوبکر چې مسلمان دی یا محمد رسول الله چې مسلمان دی که دا ټول خلک داسې مسلمانان شي ما زاد فی ذلک ما زاد فی ملک الله شیئا چې د خدای پاک په بادشاہي کې دومره هیڅ فرق نه زیاتوالی پکې نه راځي. او که دا ټول خلک داسې کافران شي لکه ابو جهل چې کافر دی د خدای پاک په بادشاہي کې دومره کمی نه راځي. نو ځکه خدای پاک کوي فانما یهتدي که څوک هدایت اخلي فانما یهتدي لنفسه دې دا هدایت خپل فائدې د پاره اخلي. ومن ضل او څوک چې گمراه شو فانما خبر دادا یدل دا وبال د گمراهۍ دا چې علیها دا په د باندې پروزي وما انا علیکم او نه يم ز پتا سو باندې دی وکیل مسلط چې تاسو په زور باندې د خیر لارې تراولم په زور باندې به د خیر لارې تراولم نه بس زما کار سدي زما کار تاسو ته د الله جل شانه پیغام رسول او په هغه پیغام باندې تاسو متاثر کول چې او د خبره حقیقت ته نور په هغه پیغام په ذریعہ باندې تبدیلی د تاسو خپل کار دی چې تاسو رونه په او دماغ په بدلیږي کنه بدلی نو وتبع اتباع کوا وتبع اتباع کوا ما د هغه شی یوحا چې وحی کیږي تا تا یوحا الیک چې وحی کیږي تا تا واصبر او صبر کوا واصبر صبر کوا معنا دا چې جذباتی کیږي مله خلکو په خبر باندې غوسه کیږي مله خلکو په خبر باندې تلوار مکو چې داخله ګټه لګي چې شابه او شابه ته په دې باندې تلوار مکوا ته جذباتی کیږي ما ته غوسه کیږي ما حتی ترضی پوری يحكم الله چې د الله جل شانه فیصله راشي او هو خیر الحاکمین او دغه الله جل شانه بهترین فیصله کوونکی. قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تدیت ہوا یا ایوہ الناس او خلقو ان کنتم کچریے تاسو فی شک فشک من دینی زماد دین پا باب کے فلا اعبد الذین زو عبادت نقوم دا عبوتانو تعبدون چی تاسو عبادت کوئے من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ولكن اعبدو لیکن زو عبادت کم اللہ دا اللہ جل شانہو الذی حغا اللہ یتوفاکم چکم اللہ وتاسو ملکیخا و امرتو او ما ته حکم شوی دی ان د دې خبره اكونا چشمزو من المؤمنین د مؤمنانو وان او ما ته دې خبره حکم شوی دی اقم وجهک چې نیخ کا مخفل وجهک چې نیخ کا مخفل للدین دین تا حنیفا خالص مخلص ولا تکونن ومکغت من المشرکین د مشرکانو ولا تدعو او आवाज مکوا من دون الله بغیر د الله نه ما داسې زونتا لا ينفعك چې تعالی ضرر نشي در کولی ولا يضرك او داسې ولا يضرك او تعالی ضرر نشي در رسولی فان فعلت کتا دا کارو کو فانك تحقیق سرتبا اذن په دغه وخت کې من الظالمین د ظالمانو نه و ان يمسسك او کشر مسقی تعالی را الله جل شانه بدر فس تکلیف باندې نفلا نشته کاشف له لره کون کې دغه تکلیف لرا الا کشته هوا دغه یو الله دی و ان يريد او کشر دا او اراده وکړه تا الله جل شانه بخير پس خیر رسول چې تا ته خیر در ورسي نفلا اراد نشته هیڅ من کون کې لفظه فضل دا الله جل شانه لرا یصيب رسول کوي الله جل شانه به په خپل خیر باندې منها په خپل خیر سره منها چاته یشاو چې وغاړي من عبادي د خپل بندگانو نه وهو دغه الله جل شانه چې الغفور بهون کې دی الرحیم او مهربان دی. قل اے پیغمبر تو یا ایها الناس او انسانانو قد فتحقیق سرا جاءکم راغلی تاسو ته الحق حق من ربکم د جانب در رب دستاسنا فمن هغه سوک
اهتدا چې هدایت واغستو فانما خبر دادا يهتدي هغه هدایت اخلي لنفسه د خپل پای دی د پاره ومن هغه سوق ذل چې گمراه شو فانما خبر دادا يدل وبال د گمراهه دا چې دی عليها فهغ پریوزي وما انا عليكم نیم زپتا سو باندې بوکیل مسلط او ساتل کې چې زپتا سو بس لګیایم او تاسو په زور زور دی دین تراولم واتبع اتباع کوا ما د هغه یوحى الیکا چې وحی شوی رتا تا واصبر او صبر کوا استقامت اختیار کا حتی تر دې پوری يحكم الله چې فیصله وکړي الله جل شانه او هو ودغ الله تعالی چې خیر الحاکمین بهترین فیصله کوونکی دی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اني اعوذ بك من عذاب اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم اللهم اني اعوذ بك من فتنة الدجال وجهنم شر ضمن رضاش مساد ارحم بك وافوض امري وامركم الى الله ان الله بصير بالعباد برحمتك يا ارحم الراحمين جزاك